وایي چې زموږ نوم سره خان ولیکه خان به در سره ولیکو خو موږ ماف کړه په ارام کښېنه بل چا له موقع ورکړه چې دغه څیز میدان ته راوړي. د لیډرشپ څه رول دی؟ اول درته ځم مونږ به دا وسایل څنګه کېږي کوو. د دې لپاره مونږ له یو بنیادي ډیفینیشن دی مخکې. پښتنو کې یو نری یو دلی په ساده ټکو کې د کوم سړي چې پلار مړ شي او هغه ځمکه لږه لږه خرڅوي او په هغې عیاشۍ کوي هغه ته دله وایي. او د کوم سړي چې پلار مړ شي هغه کودال او رمبې راوالي په هغه ځمکه کې محنت کوي په خپله هم ګټي میږي یې هم خوري غریبانان یې هم خوري او هر څوک یې خوري او ځمکه په ځای وي هغې ته نر وایي. اوس زما سیاسي سوچ چې دی هغه دا دی چې زه د منرل خرڅ کوم او ډېرې پیسې راوړم. دا غلطوب. جاپان ته وګورئ هغه په موږ منرل خرڅوي که په موږ باندې سیل فون خرڅوي. هغه په موږ منرل خرڅوي که لیپټاپ را باندې خرڅوي. هغه په موږ منرل خرڅوي که سولر پینل را باندې خرڅوي. ګټه په دغې کې ده، په دې کې نه ده چې پردی راشي او ګټې وکړي او موږ په ګټه ناست شو سګرټ ټاټک وباسو او موږ وایو چې موږ به ښه کېږو. سوال نه پیدا کېږي. د دې لپاره چې کوم ایجوکیشن پکار دی زموږ ادارو کې هغې ته انجینرینګ میټیریلز زما پی ایچ ډي په انجینرینګ میټیریلز کې او د ورلډ د بیسټ چې په میټیریلز کې کوم بیسټ اداره ده خدای پاک راله هغې نه موقع راکړې ده. انجینرینګ میټیریلز څه کوي؟ It is the skill to transform the minerals mined by the mining engineer, processed by the process engineer, and transformed into marketable product using the knowledge of physics, chemistry, biology, biotechnology, and so on. This is engineering application. If you can't transform, katasu, the khapal madaniyat, the high quality product نشي transfer کولی، نشي transform کولی، سوچ متوجه دی. مومن صاحب سیاسي عوامي خبره کړې چې عوامو ته او زمونږ مشرانو ته چې کوم سیاسي دي کوم ډیموکراټیک سرکلز دي هغوی ته دا خبره ورسي چې داسې شته. ما په خپل سریزه لیکلې ده او هغې کې مې دغه خبره کړې ده چې مونږ زما کار به طور استاد دا دی چې زه یو پروپوزل کېږم. جلي جان صاحب ناست دی، زه غلام علي صاحب لټلی یم او هغه ته مې ویلي دي چې غلام علي صاحب زموږ صوبه په مینرلز کې ریچ ده. 10 کاله مخکې اویس غني صاحب ته زه لاړم، هغه ته مې یو سیمینار ورکړو او په دې هر څه باندې مې پوه چې زموږ تعلیم څه له پکار او تعلیم به موږ څنګه قیمتي کړو. نو هغه ماله آرټیفیشل فارمل اپروول راغی خو ما ته یې ما سره پیسې نشته. زه ولګېدم 10-12 کاله مې په مختلف طریقه باندې فنډز راوړو، اکوپمنټ مې پوره کړو، سټاف مې پوره کړو، ټیکنیکل سټاف مې پوره کړو، منسټیریل سټاف مې پوره کړو، کنټینجنسي مې ورله کړې ده. مې ماله مارل سپورټ راکړی چې زه دلته یو میټیریل انسټیټیوټ جوړ کړم چې دا د انډسټري اکیډیمیا او د ګورنمنټ یو شریک پوډیم شي چې انډسټریالیست دلته مسله راوړي او زه به طور استاد د هغه ټیکنیکل هیلپ وکړم او ګورنمنټ یې آرټیفیشل هیلپ وکړم او زه 3 میاشتې پس ریټایر کېږم او کېدای شي بیا په لایف کې هم دې پېښور ته یا دې ادارې ته رانیسو. زما پکې ذاتي دومره انټرسټ نشته خو ویې نه کوم. خبره دا ده چې دا قوم خپل قیادت ته که ووټ ورله ورکوئ که هر څه ورته وایئ چې په بونیر کې ماربل دی. بابک صاحب ناست دی، زموږ ډېر ښه ملګری دی، زما د مشرانو ملګری پاتې دی. زه په انګلینډ کې اوسم. په انګلینډ کې زه یو ډینکي شاپ ته لاړم نو د کچن ټاپینګ مې پکار نو چې ماربل خواته ودرېدم
هغه ټول سټاف راغلی رامنډه کړه هغې لیکلي دی چې انګلینډ نواب دی دا ماربل دومره قیمتي څیز دی د فامیکا یا د نور میټلز د دې کچن ټاپینګ چې ته غواړې هغه تا ته په 2000 پونډ کې میلاویږي او هغه زمانه کې چې ماربل ما کوټل هغه 10,000 پونډ دا دومره قیمتي څیز دی او د ماربل زمانه ګټې ځي او ریفاینډ شیټس نه ځي دا ولې زه دومره نالایق یم زه دومره کمزور یم نو تر څو پورې چې زمونږ عام بچې په دې میټیریل ساینس او په میټیریل انجینیرینګ ټرین شوي نه دي او زما سیاستکار زما حکومت دغې وسیلو سره خوا کې د دې کارخانې نه دي جوړې کړې نو دا نه ماله روزګار راکولی شي او نه زه ترقي کولی شم او که دا وشي نو ستا د وزیرستان نه به جاپان او کراچۍ او پېښور جوړ شي او هلته به قیمتي خلک سي نو هغه د ټیرریسټو یا د مخرورانو په قبضه کې نه هلته به ډیسنټ خلک اوسي هلته به هسپتالي هلته به سکولي هلته به اداري نو زمونږ د ټیرریزم سالوشن هم په دې کې دی چې مونږ ساینس اینډ ټیکنالوژي دغه خپلو وسایلو ته ورسوو خپل بچي ټرین کړو او دا قیمتي کړو نو ما نورې خبرې درته خلاصې کړې او په اخر کې یو ریکویسټ زه کوم دا یو کتاب دی Education for Socio-Economic Development دا ما پروس کال لیکلی دی بل کال یو په امازون باندې اویلیبل دی هغې کې ما یو جمله لیکلې چې منرلز خو زموږ نه ځي روان دي زموږ سرویر له چینې 15,000 روپۍ رشوت ورکړي نو هغه ورته 99% ریسورس وکړي نو هلته ټرکونه ډک کړي نو ویې دی وایي ما ټول په 30,000 روپۍ نه وګټل نو وجیزه خو روانه لاره چې کوم مضبوطې مټې وي هغه زموږ نه د مهاجرت په شکل کې لاړې که هغه افغانستان دی او که هغه دا پښتونخوا دی او چې کوم برین دی نو هغه مونږ دلته ورته د کار موقع نه ورکوو مونږ یې پرېږدو نه کار ته زه دلته پاتې شوی 19 کاله ما په پېښور یونیورسټۍ کې نوکري وکړه خو ټکنال ګولۍ مې وخوړې نو پاتې کني هر څه مې ورس کړی هر څه مې ورس کړی چې ما ته کنده وکړي او ما پسې طریقه واپس یوکې ته ولیږي خو زه پښتون یم او په دغه پښتو باندې ولاړ یم یو ضد مې کړی نو که دغه ټیلنټډ برین ستا نه لاړ دغه مټې ستا نه لرې او دا وسیله ستا نه لړه او دغه وسیله په دغه مټو او په دغه برین باندې په جاپان کې او په امریکا کې پراډکټ ته ټرانسفارم کېږي او ته بیا په ملټیپل ویلیوز باندې اخلې لکه ځان له ولې نه کوئ پردو له ولې کوئ ځان له ولې نه کوئ ډېره ډېره مننه خدای مبارک